دا د فتنې ډېر سخت دور دی. زه خو ډېر زیات تېرېږم د مسلمانانو په عقیده باندې. یو طرف ته موږ ته یو جنګ را په سر دی، بل طرف ته راته بل جنګ را په سر دی. هلته د ملحد څه جنګ وکړو، دلته مسلمانانو په نوم باندې فرقې راته راوتې دي، د دې سره وجنګېږو. کوم طرف ته موږ جنګ وکړو؟ تېرو ورځو کې ما ته یو کس ویله، زموږ سویل په یونیورسټۍ کې یو سټوډنټ دی اور هغه وایي چې د دې ځمکې او د اسمان د پیدایشونه مخکې الله چرته و. اعتراض یې ډېر ښایسته و، د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله چرته و او ایمان نه پرېږدي. جواب راله راکړه په څه طریقه؟ وایي ها د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې موږ ته پته نشته چې الله چرته و. الله اعلم. موږ ته الله دا مسله نه ده ښولي، زموږ په شریعت کې الله نه دی ویلي چې زه چرته وم. موږ ته الله نبي را لېږل دی، موږ ته هغه شریعت راوړ دی، پاک شریعت، سپین شریعت. تمامه دنیا کې چې څومره شریعتونه دي، مذهبونه دي، په دې ټولو کې حق او سچ په نن زمانه کې د محمد رسول الله مذهب دی. نو ما ورته ویل ته داسې تپوس وکړه. نو هغه وی ما چې ته کله دا تپوس وکړه چې موږ ته پته نشته، موږ ته په قرآن کې الله نه دی ویلي چې زه چرته وم د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه مخکې. وی راته ویل چې آیا الله اوس راغی؟ وی د دې به څه جواب ورکوم؟ وایي ورته ووایه چې الله جل جلاله د کم ځای نه اوس راغی. الله راغی نو د کم ځای نه اوس راغی؟ ها چې دومره پورې تا ومنله چې الله راغی، خو د کم ځای نه راغی؟ ته دې جواب وکړه. یا ورته ما وی ګوره دا خلک چې دي د مسلمانان د ګمراه کولو دپاره قسمه قسمه خبرې راوباسي. یو طرف ته که زموږ مسلمانان لږ د خپلو علماو طرف ته رجوع وکړي او مسله خپلو حقو علماو ته کیږي نو هغه به مطمئن کي. زه تاسو سره اطمینان دپاره یو خبره کول غواړم، چونکې پښتنو مسلمانانو زما خبره په غور سکون سره واورئ. بیا انشاءالله یو ملحدم ستاسو عقیده، ستاسو مذهب، قرآن، حدیث، زمن دین، زمن صحابه کرام، ائمه کرام، تمام د دین چې څومره شعبې دي انشاءالله العزیز تاسو نشي ګمراه کولی. تاسو که په هر پیټ کې یئ، لیکن دومره علم چې خلک خپل الله، خپل نبی، خپل دین، خپل قرآن، خپل حدیث دا وپېژني، دا په هر مسلمان فرض. دیکھو زه درته مسله واضحه کوم. مسلمانانو موږ دا منو چې اسمان مخلوق دی، د الله جل جلاله تعریف یاد کړئ. مخلوق تعریف یاد کړئ. مخلوق څه ته وایي؟ ما سوی الله، د الله نه علاوه چې څومره څه دي دا مخلوق دی. مخلوق هغې ته وایي چې پیدا کړی شوی. نو ګورئ اسمان هم مخلوق دی، ځکه دا هغه اسمان الله پیدا کړلی. ځمکه هم مخلوق ده، ځکه دا ځمکه خالق الله پیدا کړله. عرش هم مخلوق دی، ځکه عرش الله پیدا کړلی. اوبه هم مخلوق دي، ځکه اوبه الله پیدا کړلی. چې دا هر څه مخلوق شو. یو بل شیز درته ښیم مخلوق دی. وقت چې دی دا څه دی؟ مخلوق دی، ځکه وقت چا پیدا کړلی؟ او توحید عقیده چې څوک ساتي هغه ته دا پته ده چې وقت هم الله جل جلاله پیدا کړلی. نو وقت هم څه شو؟ مخلوق شو، ځکه د دې خالق الله دی. دا چا پیدا کړلی؟ الله پیدا کړلی. چې دومره پورې تاسو ته مسله په سمجھ کې راله بیا نوره ګرانه نه ده. چې څوک ستاسو نه سوال کوي چې الله په کم وقت کې و، الله په کم زګین کې دی، جواب ولا ورکړه. دا ځمکه چا پیدا کړله؟ الله. وخت چا پیدا کړلی؟ چې دی سوال کوي چې الله د ځمکې د اسمان د پیدایش نه مخکې چرته و. ګورئ الله خالق دی، دا هرڅه پیدا کړلی. موږ اوس هم دا وایو چې الله د دې ځمکې د اسمان په هر شیز باندې علیم بصیر دی. لیکن زمونږ عقیده دا ده وهو معکم چې ته چرته الله ستا سره در سره دی. معنی دا چې الله عالم دی. ته په کم زګین کې زه دا لاس لقوم، دا ګوتې لقوم، ما ته علم نشته چې کومه ګوته به کته کېږي، الله ته علم و چې دا ګوته به ښکته کېږي. زمونږ دا عقیده ده. لیکن مثلا ما
دا موبایل پیدا کو، دا موبایل مثلا دا موبایل شو، ما دا پیدا کو، نو آیا زه د دې موبایل کې دننه یم که زه بهر یم؟ زه د دې نه بهر یم، خو دا موبایل ما پیدا کو، زه د دې نه بهر یم. استاد محترم یاسر ندیم الواجدي صاحب دا سوال موږ ته په دې طریقه خول، موبایل ما پیدا کو، زه د موبایل نه بهر یم. ها وخت الله پیدا کړل، نو الله د وخت نه بهر دی. عرش ځمکه اسمان الله پیدا کړل، نو الله د دې نه بهر دی. موبایل ما پیدا کړل، زه پوهېږم چې دې کې دا شیز دی، دا دی، دا دی، اوس به دا شیز کېږي، دا کېږي، لیکن بهر خو ته زه یم که نه. دقه شانتې وخت او ځمکه اسمان الله د مخلوقاتو لپاره پیدا کړلی. مخلوق فرشتي دي، انسان دی، پیریان دي، د دې دپاره الله پیدا کړلی. الله د ځان دپاره نه دی پیدا کړي، دا هر څه الله وخت الله زمونږ دپاره پیدا کړلی. نو دې کې منګه سوچ کوو، زمونږ سوچ د هغه حده پورې راسي پکې چې څومره وخت دی دومره زمونږ سوچ کار کوي، لیکن د وخت نه بهر بیا زمونږ سوچ کار نه کوي. دغه شان الله جل جلاله د وخت نه بهر دی. مثلا دا موبایل ما معلومولی شي چې عباد الرحمن په دې ځګین کې ناست دی، نو موبایل ته را پته نه لګي، یا دې موبایل ته دا معلومات شته چې زما د پیدا کولو نه مخکې دا چېرته و، دا څنګه و، نشته درته دا علم. زمونږ مثال د دې موبایل دی، موږ ته دا علم نشته چې الله د ځمکې د اسمان د پیدا کولو نه مخکې چېرته و، په کم ځګین کې و. زمونږ صرف دومره سوچ دی څومره چې زمونږ زندګي ده، څومره وخت دی د هغې پورې زمونږ سوچ تلی شي. دا ستاسو د ګمراه کولو دپاره دا سوچ. کله دا سوچ وکړي وایي الله دې ځان وښیي، ځمکې اسمان دنیا ته دې الله ځان وښیي، موږ به یې ومنو. که الله ځان وښوده موږ به یې وایي ومنو. او بني اسرائیل دومره لوی لوی هسته وي، غوټ غوټ وجودونه، هغوی ته الله ځان ونه ښوده، صرف تجلی یې وکړه. د تجلا سره موسی علیه السلام په شان انبیاء، پیغمبر، بهادر، تکړه په ځمکه باندې راپرېوت. ته څه شی مړه، ستا څه حیثیت دی چې تا ته الله ځان وښیي؟ د انسان هېڅ حیثیت نشته دی. ګورئ ما یو کس زما نه دا تپوس وکړو الله موږ ته ځان ولې نه ښیي؟ ما یې ګرانه خبره نه ده، ته څه وایې چې الله موږ ته ځان وښیي نو موږ به الله ومنو؟ نه به صورت که زمونږ نه یو کافر تپوس وکړي چې که الله ځان وښیي نو موږ به الله ومنو، ما یې زه جواب درکړم. هسې دومره مشکل جواب خو نه دی. څنګه ما یې ته به ورته ووایې چې تا کې عقل شته او که نه شته؟ هغه به وایي چې عقل شته. ته به ورته ووایې چې زه به هله ستا عقل ومنم چې ته ما ته شکل وښیې. ها عقل منې شکل دې نه دی لیدلی. ما یې ته به ورته ووایې چې هوا شته که نه شته؟ وایي به چې ها شته، موږ یې منو چې شته، ځي راځي. ته به ورته ووایې چې ما ته شکل وښایې، زه به یې ومنم. دا اواز چې زما د خولې نه راوځي ته یې اورې که نه اورې؟ هغه به وایي چې زه یې اورم. ته به ورته وایې د دې شکل کم دی. دا ولې دی چې ته یې منې چې دا د ده اواز دی؟ نو سوالات چې کله په زمونږ په مسلمانانو عامو باندې وکړي، ډایرک علما کرامو ته رجوع وکړي، عالم به د دې څه حل تاسو ته راوباسي. خو تاسو عوام په خپله باندې نن سبا لوی لوی هستیانې دي، عوامو څه به څوک خبرې وکړي. بس عقلي سوال کې ستا ساینس څه شی دی؟ ستا د ساینس حیثیت څه دی؟ زما د رب کلام نه دی هر څه رایست، قرآن دی ښه دی نو ساینس کې دی هر څه رایست. قرآن ته دري که زه ستا منمه چې ستا ساینس کار وکړي. دې مثال ته زمونږ مسلمانان نه ځي. زه د دې ځینې چې موږ د سعودي د یو ملګري څه خبرې کوو، دا خبرې ته ته څنګه راسي؟ آیا د دې خبرو صورت په څه کې روان دی؟ تار هم نشته چې ویې منو، بیا یې موږ منو. ها الله ته زمونږ خبرې دقه شان راسي. اوسه پورې خو که چا را اعتراض کوو زه هغوی ته حالات نه و. اوس خو موږ د مسلمان ټکنالوژي منې، نو د خپل رب ټکنالوژي به نه منې؟ ها منې به.